خزو خاوندو ډیر غریبان بادشاہ او د ملک هغه مشهور و داغه متعلق چې دا بادشاہ چې څوک توفه ولا یو سینو ډیر انعام ورکړي دغه ورتل سړی ته ولا چې یو څګوره کڅ انعام درکو غریبان ول مونږ سره څه دي ول نور څه خنشته خو دا باران شوه دی په شکال ډنډه ډکی دي دا بدر توبه منګي کې واچوم سر به وتړم او بادشاہ له یو څه چې دا ملک د مال زما د ملک بهترینه تحفه ده بادشاہ د 2 میاشتو په مزل لري خزه ولا منګي ډکو دوبو سره ولا وتړلو میړلې په سر کړو ور سره بار لاړه میړې رسخت کو دات کور تراله چې کور تراله او داسې وکړو او مصلی واچولاو 2 رکعات نفل وکړه او دعا وکړه او په دعا کې وایي چې زن مصلا باز کردا یزنیاز زن مصلا باز کردا یزنیاز رب سلم ورد کردا در نماز اے پروردگارا خاون میں 2 میاشتو په مزل باندې لاړو بادشاہ له توفه وروړه یا الله پټک منګول راولې دا دعا کوي او زمون خزي چې مونږ جر بارو زرا پسې څه دعا کوي تاسو ټول ته پته نه سره اورسه دو بادشاہ درخواست یو کو دی او سره راغله ده توفه راوړي بادشاہ ورانه نه پاسي ستو فائر اوڑے چدے ورنہ ہو تو منگے پر سر دے الکا سدی ویجو بم روڑی دی ما الجنہ دا جنت بم روڑی وی دا جنت بم بادشاہ ورطی سبحان او خدا دی تعالی اجر در کی سڑی آلا گلاس راوالے استاسو پا ایمان ہوائی چی دا 2 میاشتی پا منگی کی اوبو پراتی چا سنگ اصخاب بین دے کری اب بادشاہ تا وګوره اوس وی دې سړی د جنت بر اوري دی او زر راوړي جوس اول ګلاس بادشاہ دا منګی نه ډک کو په یو سای اوس کړي او وزیرانو ته دمتر کی ډله چې د پاکستانیانو غوندې ناستو هغه دې اوس کوي اوس چې بادشاہ اوس کی کمی او وزیر به اونس کی چې دا واقونه په ماتې کنه مانی نو اغي مشکل بادشاہ وې دې سړی ته چې وسړیا تا هډره لوی مهرباني ستاد دې مهربانه هو والله کما سره قیمت شتا زبد دې بدل څنګه خلاصوم چې تا د جنت او د 2 میاشتو په مزل ما ته وروړي خو زئی الکه دا سړی بوزي خزانه ته دغه منګي چې دا وبې پکې وروړي دا منګي ورته د سرو زرو ډک کړي او د دریای دجله په غاړه هم داسې تیر کړي چې د پته ولګي چې دلته وب دریابونه بیږي او دلته قیمت ستاده وبونو قیمت ستاده اخلاصو تاسو خیال راغی نو د دنیا بادشاہان چې وغواړي نسخه او به په سرو زرو بدل کړی کنه خبره کوي سخه او به د 2 میاشتو په منګي کې او د دنیا بادشاہ هغه سخه او به په سرو زرو بدل کې نو که قیامت کې د خدای غوندې بادشاہ وغواړي نو د انسان ګناه په نیکۍ نشي بدلولې تاسو خیال راغی نو عرض به داو چې خدای د چا ناراضي شي وای بد د ګناونه ولټوي نو چې ګناونه ملائکه را پیدا کینو بچ دام ورته په نیکۍ بدل کی نو زما عزیزانو التب سودا چې دا یو په یو بنئ یو په لس بنئ په دې قران گواه چې یو دانه ورکی نو د دې مثال د څه شي دی د دې مثال
د یو دانی دی چې ته وکړي او هغه وږي وږي او هر وږي کې سلسل دانی فی کل سنبلة 100 حبه او بیا والله یضاعف لمن یشاء. الله وی आवाज یو په وسو بنئ چې زما رضا وشي دینه بم زیات نو یو په سوونو یو په زرګونو یو په لګونو یو په اربونو یو په کربونو داسې اجر او ثواب ورکړي. خو لوی مین پوینټ چې پکې دی کوم هغه دا دی چې 24 غنټه به هر سړی ته د خدای رضا لټول پکار 24 غنټه ستا تصور بدای چې خدای هغه کار مې د لاسه کوي چې ته په راضي شې نو چې الله راضي شو نو ټول کائنات ستا دی ارس ستا دی چې هغه راضي نو ارس ستا دی اسم ستا نشتا په خبره پوهیږئ کار سستای استا نشتا او چا راضي شو ارس ستا دی. قسم په خدای دې زه په کله زما ورک ویم داړه می بوت نو ځکه نو سپوره ما وختي ورټی کړه خبره نه پوهیږي دا نه زه پیجنی نه نازه پیجنی نه خبره پیجنی نه سوال پیجنی نه جواب پیجنی اور یو سړی یو لندور دی. عزیزانو خدای ته ګورئ لک سوچ وکئ لک فکر وکئ. یو اخیری خبره واوره اخیری زه بیمارو ما داړه بخپه کېدو ډاکټران علاج وغیرہ 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 ایسو نشو چې ایسو نشو یو بوډا خزر آله ما ته بچیا دا پتا څه چل دی ماله زمانه خپه کیږي او د ډاکټرانو علاج باندې سم نکی ناغه غوچیا غوږ کېده چې زه د علاج وکم بوډای خزاوه خدای دې وبخي ما ته بچیا زړګي لا ډاډ ورک پخپلا تاسو په وزن کې راته زړګي لا ډاډ ورک پخپلا مدام بسوک ډاډه کوي وشتلی زړونه زړګي لا ډاډ ورکا پخپلا مدام بسوک ډاډه کوي وشتلی زړونه وی بچیا د خپل زړه لا پخپلا ډاډګیره ورکوا بل چانه دا تمام کوا چې وشتلی زړه لا بسوک ډاډ ورکی بسو چت پاسې دم مور بیوانیا مې ورته څه چل دی بچي مرزه ټیک شو پلار مې راغی څه چلو شو مرزه ټیک شو دی بوډای زما علاج چې د خپل زړه له خپل ډاډ ورکوا د بل تمه د ډاډ مکوا چې سکر اور دی سکر اور دی یو مور راوړې دا غنم تمه مکوا قسم په خدای دې چې د بيزو غوندې راشي په زخم کې به دې ګوتا چي او راکاږي به په زخم بدله پټای نه تقدیر په خپل زمانه کې ضرور وګورئ یو متعلق ضرور نشته شکر دې زمانه نشته خدای ته اخلاص کړه ما ضرور به نشته شکر دې خور مې نشته نه مې روشته او نه مې خور رونه خويندې مشته کړه ضرور خويندو حال وګوره کته پکې لک خوي مال ته بده غلي ابم ته بيزو غوندې ګوتا درکې شي او راکاږي بده چې کله بده مردار شي جلوټ جوړ شي چې څه پکې زمو تختو پټای بدر باندې نه دي نو د خپل زړه باندې په خپل پټای زوی دی قسم په خدای دې چې زوی دی دله وای چې خدای کله بده مردار کې چې واک مې خپل شي ډیر ځامن د سی وای کنه وای ځامن پلاری ټوخیږي خزه ته وای مرداریږي نه د سټو خندراته ناشته خزه وای خدای مې ته اخلاص کړه بلغمونو نه تنگ شو خزه پلشته دا وای او زوی حرامي دا وای اوس قران څه ویلي دي
چې تب مور او پلار ته څه وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے اللہ زما په مور او پلار داسې رحم وکي لکه زه چې ورکوټه ما پر رحم لویا ولما. قرآن خدا ویلي مونږ څه نو د دې وجنه عزیزانو د خپل ګریوان کې په خپل سوچ بل سوچ والا څوک پاتې نه دی او نستا پویلو والا څوک پاتې هر سړی لوټي نه خپاره. نو الله دې توفیق راکړي چې مونږ کې خپل ماده د سوچ پیدا شي. څه سوچ سړی کې د سړی توبه او د شرافت په دې تبلیغي جماعت کې راځي. تبلیغیانو ډله دا داسې ده چې د سوچ ماده پکې پیدا شي، خبر اورېدو اهلیت پکې پیدا شي. تاسو وګورئ اوس تاسو د ځان ته وګورئ چې ما ته ناستې زما خبرې اورئ او تبلیغي ډلې مرکز ته ورشئ چې بیان کیږي د هغې ناستې ته وګوره چې ورته ناست چې ورته ناستې نو ټول اندامونه هغه ته متوجه کړي چې د پیغمبر کلام بیانېږي او د خدای کلام بیان. نو وس د خدای درکې چې دې ډلې سره کار وکړي، دې ډلې سره مرګرتیا وکړي، په دې ډله کې ورننه وځي. دا نور ټولې ډلې ګوره ګپ ته فضول دي، بکواس ته، د بنده اسرا ده پکې. دا واحده ډله ده چې د خدای اسرا ده پکې. زه خپل عملی طور صحت مې داسې دی چې عملی خدمت پکې نشم کولی، لیکن ایمان مې دا دی چې د سړي سان او شوکت د مسلمان کېدل واحد په دغه ډله کې